बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम स्ता सुरूर वकार अली او په لیټس لرل د وقار چینل کې مونږه تاسو ته په خیر علي خوش آمدید وایو. نن به زه تاسو سره د کوارډینیټر په باره کې خبرې شیر کوم چې کوارډینیټر ذمہواری څه وي، د هغه ریسپانسیبیلیټي څه وي او په کوارډینیټر کې څه مشکلات وي، څه کار پکې آسان وي. نو زه تقریبا د 2-3 کالونه چې دی په یو پرایویټ اداره کې چې دی نو د هغې کې کوارډینیشن ډیوټي ورکوم. نو کوارډینیشن چې دی چې په ایماندارۍ سره او په صحیح ذمہواری سره کې نو یو ډېر ښه جواب دی او د دې سره چې کوم دی نو ډېرې مسلې د کوارډینیشن سره کنټرول کیږي. نو فواید خو چې کوم دی نو هغه د ادارې مالکانو ته زیاتره چې کوم دی میلاویږي، ولې چې هغې ته ډېرې مسلې کمیږي او څه قسمه کمپلین چې هم وي نو هغه هغې ته ډېر چې څه کمپلین هم وي نو هغه کوارډینیټر ته میلاویږي او مالک چې کوم دی د هغه مسلو نه د هغې نه چې دی نه خبرېږي. کو هغه د ټیچر مسلې وي او کو د سټوډنټ مسلې وي نو کوارډینیټر هغه مسلې حل کوي. د کوارډینیټر کار هم دا دی، د هغه ریسپانسیبیلیټي دا چې هغه مسلې چې کوم دی نو داسې کي حل کي. د هغه کار څه وي، ابزرویشن کول وي. د ټیچر او د سټوډنټ ابزرویشن کار چې دی دا د کوارډینیټر وي. کوارډینیټر چې کوم دی نو د ټیچر ابزرویشن کوي په کلاس کې، یا د یو سټوډنټ ابزرویشن کوي، د هغه د کاپي ابزرویشن کوي، د هغه د ډایري ابزرویشن کوي. دغه شانتې چې پیرنټس راشي د هغې سره میټینګ چې کوم دی دا د یو کوارډینیټر ریسپانسیبیلیټي وي چې هغه څه وکړي، هغه پیرنټس ډیل کړي او هغه مطمئن کړي د سټوډنټ حوالې سره څومره مسلې وي هغه هغې ته پیش کړي، د هغه ریزلټ وي، د هغه چې څومره کارکردګي وي هغه ټوله په کار دا ده چې هغه د هغې مخې ته یې کېږي. او بل چې دی د کوارډینیټر یو بل ذمہواري دا وي چې شیډول تیارول چې کوم وي دا شیډول تیارول، ټایم ټیبل تیارول، سلیبس تیارول دا د کوارډینیټر ذمہواري وي. بل په کلاسونو کې چې دی د شیډول چیکینګ کول، ټایم ټیبل کتل چې آیا ټایم ټیبل لګېدلی دی نه دی لګېدلی، شیډول سلیبس وغیره لګېدلی دی نه دی لګېدلی، یا د ټیچر سره چې کوم دی لیسن پلان چک کول چې یاره هغه لیسن پلان تیار کړی دی نه دی کړی، څه تیاري کړې ده نه ده کړې، هغه پسې بیک اپ کول چې آیا نن هغه په کلاس کې څه وکړله، سټوډنټس کاپی یې څنګه چک کړي دي، ریډینګ یې څنګه وکړو، آیا هغه ایسیو بیس ټیچینګ وکړو یا هغه مخکې نه پریپیر وکړو. نو دا کارونه چې دا ټول دا یو کوارډینیټر ریسپانسیبیلیټي وي. په دې باندې ما ډېر شي ویډیوز جوړ کړي په اردو کې، په انګلیش کې، نو تاسو هغه وګورئ. انشاءالله د هغې سره به ستاسو چې کوم دی کوم مسلې وي یا کوم کوسچن وي هغه په هغې کې سولو شي. انشاءالله دا په لومړي ځل باندې د پښتو ما یو ویډیو جوړه کړله په کوارډینیټر باندې. انشاءالله نیکسټ ټایم به زه په دې باندې هم جوړوم چې کوارډینیټر به اسسمنټ څنګه کوي، اسسمنټ پروګرامه به څنګه تیاروي او اسسمنټ رپورټ به څنګه تیاروي، د سټوډنټ رپورټ به څنګه تیاروي او هغه به د سټوډنټ څنګه ابزرویشن کوي، د کوارډینیټر به څنګه ابزرویشن کوي. دا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې زه بیا تاسو ته وایم او ما لره کې اجازت د الله په امان.